عمر کې کول ضروري دي چې کله هلک ته او جنۍ ته د دې خبرې اندازه ولګي یا د هغې مور او پلار نه د دې خبرې اندازه ولګي چې زمونږ واړه چې کوم دي کشران هغه میچور دي. مطلب دا دی چې هغوی په ښه په بد په حرام او په حلال باندې پوهېږي، بل چې هغوی ته د دې خبرې اندازه وي چې دی یو بل د خوښې فیصله نه کوي بلکې دی یو بل سره یې د ژوند د تېرولو فیصله هم کولی شي، ځکه چې ژوند په خوښه باندې نه تېرېږي. ژوند د ضرورتونو او د خواهشونو او د ذمهداریو سره یې تړلی دی. که چېرې په دې کې یو کار هم کمزوری شو نو ژوند نه تېرېږي. یوازې په ژوند کې د روټۍ ضرورت نه دی، یوازې په ژوند کې د جوړې جامې ضرورت نه دی، یوازې په ژوند کې د انساني خواهش ضرورت نه دی، یوازې په ژوند کې د خوراک څښاک یا د اوږده کېدو ضرورت نه دی، بلکې دا ټول مختلف څیزونه دي د یو ژوند سره د تړلي. نو که چیرې مور او پلار ته هم پته وي او هلک ته او ماشومې ته هم د دې خبرې اندازې چې زموږ عمر هم پوره دی او موږ د ګناه نه هم ځان ساتلی شو، نو بیا دی له پکار ده چې دی یو ښه ژوند کې داخل شي چې هغه نکاح ده. ځکه چې په معاشره کې زیات تر ګناه او بګړاو چې کوم دی نو دا صرف او صرف د دې د وجې دی چې مونږ ودونه کوو نه کشرانو ته وایو چې یاره تاسو مطلب دا دی چې پیسې نه دي ګټلي، نو پیسې ګټل ضروري نه دي، کورونه جوړول ضروري نه دي. یو بنده که چېرې ډېر زیات کورونه وي نو څه وکړي، بلکې انسان په یو خیمه کې هم چې کوم دی یا د یو کرایې په کور کې هم چې کوم دی نو خپل ټایم تېرولی شي، چې کله هغه ته الله پاک وس ورکړو نصیبونه یو ځای شو نو الله پاک په هغه خپل دروازه او خپل در نصیبه کړي. خو لیکن د واده په حق کې چې کوم دی چې کله تاسو له دې خبرې اندازه ولګي چې زموږ کشران یا د موږ وروڼه خویندې په دې خبره باندې میچور دي، دی فیصله کولی شي، نو بیا د دې خبرې رکاوټ اچول ما سوا د ضلالت نه د شرمېدو نه چې کوم دی نو هېڅ هم نه جوړېږي. نو صرف موږ لږه ډېره تجربه ده، اوس تاسو له دې خبرې درخواست کوو چې چا سوال کړی و چې واده باندې یو ویډیو وکړئ چې واده په کوم عمر کې کول پکار دي. نو د موږ مقصد د ټولو ملګرو نه او د ټولو اورېدونکو نه دغه دی چې کوم خلک هم میچور دي او خپل ژوند باندې فیصلې کولی شي او ښې فیصلې کولی شي او بیا ښه فیصله انسان هله کولی شي چې کله دی د نیکو خلکو سره او د نیکو خلکو سره په څه ناسه لاره باندې په څه ناسه ځای باندې ټچ وي نو دی نیکه فیصله او ښه فیصله کولی شي چې هغه د الله او د الله د حبیب لاره ده. نو د موږ کوشش دا دی چې په معاشره کې ګناه کمه شي. حالانکه تاسو ګورئ چې په معاشره کې ورځ د ورځې په مختلفو طریقو سره ګناه او بدعملي چې کوم دی داسې واقع نو د انسانیت په تقاضا موږ ته پکار ده چې کوم خلک او کوم چې هغوی زر تر زره د ودونو انتظام وکړو او هغوی ته د دې خبرې احساس ورکړو چې د واده نوم یو واده نه دی بلکې دا واده چې کوم دی دا یو ذمهواري ده او بل د دې ذمهوارۍ سره به الله پاک تعالی چې کوم دی نور نعمتونه او نور څیزونه چې کوم دی نو هغه تعالی په ژوند کې یو ځای کوي او درکوي او په مختلفو شکلونو کې، کله سکون په شکل کې، کله لباس په شکل کې، کله د اولاد په شکل کې. مطلب دا دی چې مختلفو شکلونو کې به تعالی چې کوم دی نو د هغې هغه نعمتونه او هغه اثرات وړاندې. نو کوشش د مونږ چې دا وي چې مونږ د نیکو خلکو سره تعلق او رابطه ساتو او بلکې چې مونږ ته د دې خبرې هم اندازه وي چې واده د کولو مطلب او مقصد څه دی، نه که صرف د خواهش د پوره کېدلو لپاره دی، نو دا خبره بالکل ټیک نه ده. انسانیت تقاضا څه ده، موږ به هغه خبرې ته مخکې سوچ کوو او په هغه خبره او په هغه بنیاد باندې به انشاءالله موږ مزل کوو نو موږ به کامیاب یو. السلام علیکم ورحمة الله